بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بلال جاجی انسانیت خدمتگار تاسو سره مخاطب ده. د نن ویډیو مقصد زما څه ده؟ دا ویډیو تاسو لازمي وګورئ. بحثیت انسانیت خپل مرګلو سره خوم شیر کړئ. دې کې تاسو د ډېرې د فائدې خبرې دي. او دا ماشومان څوک دي چې ما سره ناست دي؟ دې څه د ذکرنامه کړې ده چې نن هغې په خوشحالۍ کې د ما پارک ته راوستي دي. دا ماشومان مال د خدای دا زما زامن دي. طیب روحان جاجی، فخر زمان جاجی دی په اقرا سکول کې سبق وی. نن د اتوار ورځ د چوټي ده او د دې خوشاله لپاره نن زه د اړې ته مزدوري ته لاندم. ما کار نه چوټي وکړه په دې چې تربیت سره د دې طبيعت به هم کوي. الحمدلله د سلور سفاری ختم کړي. 15 سفاری ته شو، عمر 15 کال ہے. فخر زمان عمر سلور کال ہے. ماشاءاللہ د 2 سپاری ختم کړي، درېمې ته شو او دې په اقرا سکول کې سبق وی. خو زه ډېر زیات خوشاله یم. زه دغه پیغام هغه والدینو ته ورکوم چې څوک د خپلو بچو طبیعت کوي، تربیت یې نه کوي. طبیعت په کوم شکل کې کوي چې بچی ته موبایل ورکي، آیپیډ ته والی، بس بچی او تفریح دی. دا موبایل بدنامي زمانہ ده. دا د ماشوم قاتل دی. دا د ماشوم مخکې مستقبل تباه کوي. خپل ماشومانو نه به تاسو بیا لاس اینځئ نو تاسو برای مهرباني وکړئ چې د ماشوم طبیعت په دې شکل کې مه کوئ. په دې عمر کې ماشومانو تاسو تربیت وکړئ، د دې تعلیم خیال وساتئ، د دې مخکې مستقبل سوچ ځان سره پیدا کړئ. دا موبایل دا بدنامي زمانہ ده. قسم پر رب ده چې دې ډېر ماشومان خراب کړلو او ډېر در په در کو ډېر والدین. زه هغه والدینو ته دا سوال کوم چې برای مهرباني وکړئ، خپل قیمتي ټایم وکاږئ، خپلو بچو ته توجه شئ، دې بدنامي زمانې نه وساتئ دې موبایل نه. دا زما زامن دي. زه چې څنګه خپلو زامنو ته ښه سوچ ساتم، په خدای باور وکړئ پرې انسانیت ماشومانو ته ښه سوچ ساتم. دا ویډیو دې لپاره زه تاسو ته جوړوم. یو کس نه چا تپوس وکړلو چې ډېر تعلیم ښه دی که ډېر بچي؟ ډېر هوښیار کس و. هغه ورته وایي چې ډېر تعلیم، چې دا چا سوالونه کړی و دا هم هوښیار و. دونه تپوس وکړو چې ډېر تعلیم مقصد څه دی؟ هغه ته د ډېر تعلیم مقصد دا دی چې زه کم ماشومان یعنی 2-3 ماشومان خدای نه وغواړم، د هغې به زه ښه صحیح تربیت وکړم، یعنی د هغې به زه تعلیم مکمل وکړم. او که زه ډېر ماشومان خوښ کړم نو بیا خو زه د هغې ماشومانو تعلیم نشم کولی. په دې مقصد باندې به تاسو پوه شوي وئ. هغه والدین ته زه وایم چې ماشومان خدای نه غواړئ، دومره وغواړئ چې هغې مخکې مستقبل تاسو سره غم وي، یعنی د هغې تعلیم تاسو مکمل وکړئ. او که تاسو 1 درجن ماشومان وغواړئ نو بیا یې پرېږدئ په پارکونو کې ګرځي، څوک پاپړې خرڅوي او څوک کباړ راغونډوي او څوک په ګالیانو کې خوشي تشي ګرځي. دا خو ماشومان دي، خو نه پوهېږي. والدین ته یې پکار دی چې هغې دومره ماشومان خدای نه وغواړي چې هغې صحیح تربیت، د هغې صحیح تعلیم وشي. دې موبایل نه دې جولې ته وګورئ چې خپل ماشومان وساتئ، خپل ماشومانو ته ټایم ورکړئ. نن لکه دې طبیعت ما څنګه وکړلو، د دې طبیعت ما په دې شکل کې کولی شي چې دې له ما کور کې موبایل ورکړی وای خو ته یې نه چې هم بچیه په دې کې بس ګورئ هر څه. دا خو بدنامي زمانه دی. دې کې هغه هر څه راځي چې د نه منلو خبرې. ماشومان که اوس نه پوهېږي، ورو په ورو دې په هر څه پوهېږي. خو د دې ما د موبایل طبیعت ونه کړلو، کار نه مې چوټي وکړه، د لوږې به نه مړ کېږم. دې مې پارک ته راوستو، پارک کې مې وګرځولو، یعنی ورزش هم وشو، خوشحاله هم شو. نو هیڅ کله ماشوم ته تاسې دا موبایلونه مه ورکوئ، ماشومان مه خرابوئ، ماشومانو ته ټایم ورکئ، ماشومانو تربیت وکړئ. طبیعت یې په دې شکل کې وکړئ چې هفتې کې یو ځلې پارک ته راولئ. ټولو نه مهم څه شی دی؟ تربیت دی. چې د کوم ماشوم صحیح تربیت وشي، قسم پر رب دی هغه به مخکې مستقبل ډېر ښایسته وي. څوک به ډاکټر شي، څوک به د قرآن حافظ شي، څوک به انجینیر شي، څوک به څه شي شي. خو چې تاسو خپل ماشومانو ته ټایم ورکړئ،
کټیم نه ورکوي. زه چې دا پارکونو کې د ماشومان ګورم زما زړه جاړي زړه. څوک پاپړ خرڅوي، څوک څه شی خرڅوي، څوک څه شی خرڅوي. د خدای انصافدارو الله نه ویریږي. خپلو ماشومانو ته ټیم ورکوي، د هغې مستقبل سوچ وکړي. والله که بده ورځ وګورې. زما خبرې لږې سختې وي، درندې وي، او الله نه امید ساتم چې تاسو په ځان بدې ونه ګڼئ. لکه زه څنګه خپلو ماشومانو ته ښه سوچ ساتم، پوره انسانیت ته ښه سوچ ساتم. الله نه به امید ساتم چې دا ویډیو به تاسو خوښه شي. زه ډېر خوشحاله یم. الله پاک دا زما بچو سره ستاسو بچي هم الله د نیکمله لوی کړي، صالح یې لوی کړي، او د خپلو بچو په خوږو موړ شي. والسلام. سبحان الله والحمد لله.